أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 110 نمبر آیات تی سورت آل عمران سلورم سپارہ کنتم یی تاسی خیر امت بہتر د امت اخرجت للناس چراویستل شوی د خلقو د پارا تأمرون بالمعروف تاسو حکم کوي په نیکۍ باندې وتنهون او من کوي بخلق عن المنکر د شریعت د خلاف کرنا وتؤمنون بالله او تاسو یقین کوي په الله باندې ولو آمنا او کچرته ایمان راوړي یقینو کی اهل الكتاب اهل کتاب يهود نصارا لکان خیر لهم خامخا وای ډېر بهتر د دوی د پاره منهم المؤمنون زنی د دوی نه مؤمنان دي واکثرهم الفاسقون او اکثر د دوی نه فاسقان دي دغه کې الله پاک فرمایي تاسو بهتر د امت یې ځنې خلک دا ترجمه غلطه کوي او وایي چې تاسو بهترین امت یې نو دا ترجمه ځنې خلک چې دی هغه غلطه کوي غلطه نه ده پکار یې تاسو بهتر د امت بل تبلیغ دین د پاره شرایط دي هغه شرایط دی چې کم از کم تا خو علم وی چې خلکو ته دین بیانې او کنه هغه خبره غوړ مانګای نو خلکو ته دین څنګه بیانې دویم نمبر دا بای چې تا عمل می پی دریم نمبر دا چې تا کې برداشت وي څلورم دا چې حلم در کی وي صبر در کی وي د خلکو د خواهشاتو نه متاثر کیږي نه نو دا شرایط دي موجوده خلکو کې چې کوم خلک ګرځي را ګرځي د دعوت په نامه باندې نو اول خو علم نه لري غوړ مانګیانی دویم نمبر دا هغه ته وړي د ژمي د استنجا پته نه لګي او بیا اخلاص خو دغه حال وي چې دمر صفاتونه د ځان کې چې امر صفاتونه د الله او د رسول نه کوي نو اس یو شوشا جوړه شوی دو الله معافي وکي نو بهتر د امت یې خو په شرط دی چې امر بالمعروف نو امر بالمعروف هر پلار لا پکار دی هر رول لا پکار دی هر زوی لا پکار دی هر مشر خزل لا پکار دی هر چاله پکار دی چې بل ته امر بالمعروف په نیکه حکم وکي او د بدن خلق باندې کی الله تعالی موږ تاسو لا په عمل راکړي صدق الله العظیم.